بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، نن سبا بعض مخالفین وی چې د حکومت کسان اغا اسرائیل تسلیمي او مولانا سے بدی باندې خاموش دي او مولانا سے سنوي. نو راځي تاسو اول مولانا سے چې کوم دی دا خبري اوري د دې نه پر ځای تاسو سره سو خبري کو. यही तो वजह है कि आज जब मैं हकायक से पर्दा उठा रहा हूं तो मेरी तकरीर को आज लाइव नहीं दिखाया जा रहा, उसको लाइव दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई. जो कुछ कर लो, मेरी आवाज कुर्रे अर्ज़ के कोने कोने तक अब पहुंच चुकी है. अल्हम्दुलिल्लाह. तुम हमारी आवाज को नहीं दबा सकते. इसराइल को तुम्हारा बाप भी तस्लीम नहीं कर सकेगा. हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है. عزتمندو، تاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی دا خبري واورېدلې چې ستا پلار هم چې کوم د اسرائیل نشي تسلیمولی، چې کله زما عالم او زما علما ژوندي نو انشاءالله هیڅوک به چې کوم د زمونږ اسرائیل تسلیم نه کړي. ها چې کله الله رب عزت زمونږ علما واغستله نو بیا ممکن ده چې تا او ستا دا مشران ټول چې کوم د اسرائیل تسلیم کړي، خو چې انشاءالله زما عالم او زما علما موجودي نو هیڅکله به اسرائیل څوک زمونږ چې کوم دی تسلیم نه کړي. لکه څنګه چې قادیانان د پاکستان په آئین کې کافران قرار شوي دي، هیڅوک دا جرأت انشاءالله نشي کولی چې دغه قادیانان مسلمان ثابت کی د پاکستان په آئین کې د هغوی له حق ورکړي. نو دغه رنګ انشاءالله چې زما علما او زما مشران ژوندي هیڅوک به زمونږ اسرائیل تسلیم نه کړي. ها چې زما عالم نه وي نو بیا یې تم تسلیمولی شي او ستا مشر چې کوم دی هم تسلیمولی شي. نو الله رب عزت زمونږ د علما کرامو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.